10,40,000 چې هغه ردی ملزمان ریکوري شوی ده. 5 تولې سونه چې زیوراتو چې هغه هم ریکور شوي دي. ملزمان موږ سره اریسټ گرفتار دي چې دوی کم آلات استعمالول هغه موږ ته قبضه کړي دي. بن به پارسل دي دغه رنګ کیس پراپرټي چې سدي هغه ټول موږ ریکور کړي دي. نن چې موږ کوم پریس کانفرنس کو د دې پس منظر د یو جرم سره په حواله سره دي چې هغه کې مقامی پولیس چې کامیابی حاصله کړې ده د هغې په حواله سره تاسو ته موږ تفصیل درکو. د دې وقوعې پس منظر داسې دی چې په 19/11/2023 باندې د مدعي ریپورټ کوي چې یاره زما 2 ښځې دي او زه په خپل کور کې زما چې کومه دویمه یوه ښځه وه هغه فاتح و نور چې دي هغې چېرته بهر تلي وو. دې دوران کې هغه وایي چې زه په کور کې هم دننه خو دا دوران کې 3 ملزمان ناله زما د هغه 3 ملزمانو پر راتګ باندې زه خبر شوم. پته راته ولګېده چې یاره آهټ مې واورېدو هغه اواز په بنیاد باندې چې زه راپاڅېدم نو ما وکاته چې 3 ملزمان دي هغې وتښتېده او دونه څیزونه زموږ نه ویوړی شو. مقامي پولیسو د هغې په ریپورټ باندې بر وخت کیس رجسټر کو تفتیشي شروع کو چونکې د هرې وقوعې یو پس منظري او هره وقوعه خپل اهمیت لري. خو د غلا مقدمه چې دا په دې کې بیا د پولیسو هغه هلې ظلم سیوا شي او دا په معاشره کې دننه یو سوشل ډیسارډر پیدا کوي. لہذا په دې باندې بیا زموږ ډېر زیات فوکس وي او همداسې قسم واردات چې وشي نو زموږ سینیر افسران چې دي په هغې باندې د فوري ایکشن او د ملزمانو ته د رسایۍ او د باندې مسروقه د ریکوري دپاره چې دی نو هغه چې کوم ښه پولیس افسران یې ټول پولیس افسران تک نه دي خو چې کوم پروفیشنل افسران یې د هغې په باندې یو ټیم جوړ کړي نو ډي اس پي سټي امجد خان او دغه رنګ ایس ایچ او رحیم آباد او بیا او ډبل عبدالله دوی ته خصوصي ټاسک حواله شو او دوی الحمدلله په دغه مقدمه کې نامزد ملزمان چې دي د هغې ګرفتاري یقیني کړه چې د ملزمانو نومونه دي حضرت حسین ولد تاج الرحمن سکن ملوک آباد، شکیل ولد گلاب شیر ساکن رحمالا مینگورا، اختر علی ولد محمد سراج ساکن ملوک آباد مینگورا. ټوټل مالی مسروقه چې دا هغه وې په د پیسو په شکل کې 10,40,000 چې هغه ردي ملزمان ریکوري شوې ده. همدغه رنګ 5 تولې سونه چې زیوراتو چې هغه هم ریکور شوي دي. ملزمان موږ سره اریسټ گرفتار دي چې دوی کم آلات استعمالول هغه موږ ته قبضه کړي دي. بن به پارسل دي دغه رنګ کیس پراپرټي چې څه دي هغه هم ټول موږ ریکور کړي دي او هغه موږ سره داري په قبضه کې دي. ملزمان چې دي چونکې د مینګوري آبادي چې ده هغه ډېره زیاته ده او 7 لک آبادي لمسم د بابوزو ده. دلته مختلف قسم خلک آباد دي او مختلف سوچ فکر والا خلک هم دي. دې کې د دوی چې کم کړول دي نو هغه دا دي چې دا داسې اوباش ټایپ دي د دوی څه خاص څه پیشه نشته همدغه چوري چکاري واردات کوي. لہذا زموږ میسج دا دی د پبلک دپاره چې دغسې لږ شانته کې ایخ پاتې کېده پکار دي. خپل کورونه د طالب په رحم و کرم باندې نه دي پرېښوده پکار ځکه چې څونه پروفیشنل ملزمان دي د غلاګانې کوي هغې هغه کور ته اوړي چې کم کور ته تاله لګېدلي یا د کم کور دوی ګوري بهر نالی چې دا څو ردي شوي دي او د دې کې څوک دننه نشته او په دې کې بدوباش نشته نو دوی هغه کورونو ته دننه اوړي او په هغه کورونو کې بیا دا رنګې غلاګانې کوي. نو مونږ پبلک ته دا میسج دی چې پولیس خو خپلې هلې ځلې کوي خو تاسو چې کله هم د خپل کورونه پرېږدئ نو چې تاسو د کورونو دننه کم املاکي کم زیورات دي کم نقدي یا څه نو د هغې د تحفظ د یقین کولو کوشش هم کوئ. که نور اسم نه نو مقامي پولیس سره چې نو به طور امانتګۍ ګاونډي سره به طور امانتګۍ چې بیا دا قسم وارداتو کې چې دی د ملزمانو ته اسانتیا نه یا هغې په خپل دار لږ مقاصدو کې کامیاب کېږي. نه